الحمد لله الذي أنعم علينا ببعثة الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريف. اللهم صل على محمد. محترم و مسلمانانو ورونو، دین اسلام یو داسې جامع دین دی چې کوم یو کس په دین اسلام کې داخل شي نو الله تبارک وتعالی د دغه کس جان ته، د دغه کس مال ته، د دغه کس حیا او ابرو او عزت ته مکمل حفاظت ورکي. یعنی د مسلمان وینې ته په دین اسلام کې مکمل حفاظت حاصل شي او د هر قسمه خوف او خطر نه محفوظ شي. او صرف د مسلمان وینه نه بلکې هر هغه څوک چې د اسلام قوانینو ته سر ټیټ کی او د اسلام د قوانینو لاندې ژوند تیروي نو د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق د هغه وینې ته داسې حفاظت حاصل وي لکه د یو مسلمان وینې ته چې کوم حفاظت حاصل وي. قرآن کریم او احادیث مبارکو باندې چې نظر واچو نو قرآن کریم کې د ټولو نه غټ ګناه چې ذکر شوی دی هغه د شرک ګناه دی چې د هغې دپاره سخت سزاګانې او سخت عذابونه او وعیدونه ذکر شوي دي. د شرک نه پس په قرآن کریم کې د ټولو نه لویه ګناه چې ذکر شوی ده چې د هغې دپاره سخت عذابونه، سزاګانې او وعیدونه راغلي دي او قرآن او حدیث کې په سختۍ سره د هغې نه ممانعت او منع راغلی ده. هغه د یو مسلمان په ناحقه باندې وینه تویول دي چې ته راولګي او د یو مسلمان په ناحقه باندې وینه تویه کې نو د شرک نه پس غټه ګناه د قرآن او حدیث په نظر کې هغه دا ده چې په ناحقه سره قتل وکړي. نو انشاءالله د الله تبارک وتعالی په فضل او توفیق سره مونږ به د قرآن او د حدیث په رڼا کې دا بیانوو چې د یو مسلمان په ناحقه باندې قتلول څومره لوی جرم دی. الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. کوم څوک چې یو مسلمان په ناحقه باندې قصدن قتل کی نو د دې جزا بدایي چې دی به همیشه د پاره په جهنم کې وي او د الله غضب به په د باندې، د الله لعنت به په د باندې او الله تبارک وتعالی د د دپاره لوی عذاب تیار کړی دی. نو دغه آیت کې که وګورئ الله تبارک وتعالی فرمایلی دي چې څوک چې یو مسلمان عمدن قتل کی، ومن یقتل مؤمنا متعمدا، عمدن یې قتل کی چې مونږ تاسو وایو چې قصدن یې قتل کو. قتل عمد د شریعت په اصطلاح کې دې ته ویل کېږي
چې کوم یو شی د عام طور باندې کومه آله د قتل دپاره جوړه شوې وي او د وجلو دپاره جوړه شوې وي ته د یو چا د وهلو دپاره هغه آله استعمال کړي. لکه مثلا خنجر دی، توره ده او ټوپک او تومانچه دی. دا په عام طور باندې دې دپاره جوړ شوي چې یو سړي ته پې ضرر ورسي، نقصان پې ورسي. عام طور باندې چې د دې استعمال کیږي او په دې سره څوک وهلی کیږي نو د سړي نیت او اراده دا وي چې زه دې قتل کم دې ووژنم. نو که یو سړي د بل کس د وهلو دپاره توره استعمال کړه، خنجر یې استعمال کړو، تومانچه یا ټوپک یې استعمال کو، نو دې ته د شریعت په اصطلاح کې قتل عمد ویل کیږي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې څوک چې عمدن په ناحقه باندې قتل وکړي نو الله تبارک وتعالی په دې آیت کې د هغې دپاره 4 قسمه سزاګانې ذکر کړي دي. یو سزا د هغې دپاره دا ده چې دی به همیشه دپاره په جهنم کې وي، د جهنم په کنده کې د هغې په عذابونو کې به پروت وي. دویمه سزا په دې آیت کې الله تبارک وتعالی دا ذکر کړه چې په دې کس باندې به د الله غضب وي، د الله غصه به دته متوجي وي. وغضب الله علیه. دریمه سزا الله تبارک وتعالی دا ذکر کړه چې ولعنه، د الله تبارک وتعالی لعنت به په داسې کس باندې، په دې قاتل باندې به د الله لعنت وي څوک چې په ناحقه باندې یو بل مسلمان قصدن قتل کی. او 4مه سزا د دې قاتل دپاره دا ذکر شوه چې واعد له عذابا عظیما، چې الله تبارک وتعالی د ده دپاره ډېر لوی عذاب تیار کړی دی. د هغې اندازه موږ ته نه ده معلومه، خو صرف الله تبارک وتعالی دا ذکر کړل چې ډېر لوی عذاب د ده دپاره تیار شوی دی څوک چې په ناحقه باندې یو مؤمن مسلمان سړی قتل کړي. دې آیت کې یوه نکته دا ده چې الله تبارک وتعالی د قاتل دپاره دا ذکر کړل چې دی به همیشه دپاره په جهنم کې وي. اوس دلته شرعي مسئلې دي دوه. یو خدا چې زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې یو کافر او بل منافق دا به همیشه دپاره په جهنم کې وي، او مسلمان چې کوم ګناهګار مسلمان وي دا به د خپل جرم د سزا مطابق په جهنم کې وي، د هغې نه پس به راوباسلی شي او جنت کې به داخل کړی شي. خو دې آیت کې دا راغلل چې قاتل سړی به همیشه دپاره په جهنم کې وي. نو دلته اوس یوه شرعي مسئله ده. هغه مسئله دغه ده چې د الله د طرف نه چې کوم شیونه حرام شوي دي یا کوم شیونه د الله د طرف نه حلال دي او یو سړی راپاسي د الله حرام کرده شیونه د ځان دپاره حلال وګڼي، جایز او مباح یې وګڼي، نو په دې حلال ګڼلو سره دی د اسلام نه خارج شو او دی کافر شو. نو په دې آیت مبارکه کې چې کوم راغلی دی چې یو کس یو مؤمن سړی په ناحقه باندې قتل کړلو فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نو د دې جزا دا ده چې دی به همیشه دپاره په جهنم کې. نو دا به همیشه دپاره په جهنم کې په هغه صورت کې وي چې کله دی د یو مؤمن سړي قتلول د ځان دپاره جایز او حلال وګڼي، نو په دې قتل کولو سره او د دې قتل په جایز شمارلو سره دی د اسلام نه خارج شو، دی کافر شو، دی که اوس مړ شي د کفر په حالت کې مړ شو. نو د دې جزا دا ده چې دا به همیشه دپاره په جهنم کې وي. او که د یو مؤمن قتلول د ځان دپاره جایز نه ګڼي، چې کله قتل کوي دا خپته یې ورته د ده دا اعتقاد او عقیده وي چې دا کوم کار چې زه کوم دا ناجایز دی او حرام دی، او د هغې نه پس دی قتل وکړي نو دی مجرم شو، ګناه کبیره یې وکړه، نو همیشه دپاره به په جهنم کې نه وي بلکې یوې اوږدې مودې دپاره به په جهنم کې وي. دې وجې نه الله تبارک وتعالی وفرمیل چې فجزاؤه جهنم خالدا فیها، د ده جزا به دا وي چې دی به همیشه دپاره په جهنم کې وي. په سورة الفرقان کې الله تبارک وتعالی د مؤمنینو نشانی ښیي او د نیکو خلکو علامات ذکر کوي. په هغه علاماتو کې یو علامه دا ذکر کړې ده چې مؤمن سړی هغه دی چې هغه په ناحقه باندې څوک نه قتل کوي. والذین لا يدعون مع الله الها آخر، یو نشانه دا ده چې دوی به شرک نه کوي، د الله نه علاوه به بل څوک نه رابلي، د الله نه علاوه به د بل چا عبادت نه کوي. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، او هغه نفس چې الله تبارک وتعالی د هغې قتلول حرام کړي دي هغه به نه قتلوي مګر د څه حق د وجې نه. ولا یزنون، او زنا به نه کوي. مؤمن سړي علامه دا ده چې هغه به زناکار او بدکار نه وي. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما،
څوک چې دغه کارونه وکړي د هغې سزا به دوی ته خامخا میلویږي یضاعف له العذاب یوم القیامه ویخلد فیه مهانا د قیامت په ورځ باندې به دوچند عذاب دوی ته میلویږي او په ذلت سره به په جهنم کې دوی داخلیږي په سورة النساء کې الله تبارک وتعالی فرمایي ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما الله تبارک وتعالی فرمایي ولا تقتلوا انفسکم چې تاسو خپل ځانونه مه وژنئ ان الله کان بکم رحیما الله تبارک وتعالی په تاسو باندې ډیر مهربانه دی ډیر رحم کوونکی دی ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا الله تبارک وتعالی د خپل ځان د وجلو نه منع کړی ده او بیا دا ویلی دی چې الله تبارک وتعالی ډیر رحم کوونکی او مهربان ذات دی خو د هغې باوجود که یو سړي دا کار وکړو یعنی ځان یې ووژلو او د الله د حکم نه یې تجاوز وکړو سرکشي وکړه د حدود الله نه یې تجاوز وکړو و ظلما او ظلم یې وکړو فسوف نسلیه نارا نو عن قریبه د الله تبارک وتعالی فرمایي چې موږ به دې د جهنم اور ته ور داخل کوو وکان ذلک علی الله یسیرا او دغه خلق د جهنم په اور کې داخلول دا الله تبارک وتعالی ته مشکل نه دی بلکې الله تبارک وتعالی ته ډیر آسان دی په دې ځکه الله تبارک وتعالی فرمایلی دی چې ولا تقتلوا انفسکم تاسو خپل ځانونه مه وژنئ مفسرینو د دې مختلف مطلبونه بیان کړي دي یو مطلب دا دی چې تاسو خودکشي مه کوئ خپل ځان په خپله مه وژنئ خودکشي کول د شریعت په نظر کې حرام دی دویم مطلب دا دی چې تاسو مسلمانان یو بل په خپل منځ کې مه وژنئ مسلمانان د یو نفس په شانتي دي د یو بدن او یو جسد په شانتي دي نو الله تبارک وتعالی او فرمایل چې تاسو یو بل مه وژنئ په خپل منځ کې یو بل مه وژنئ دریم مطلب دا ذکر کړی دی مفسرینو چې داسې کارونه مه کوئ چې د هغه کارونو د وجې نه ستاسو قتل جایز وګرځي او څلورم مطلب دا ذکر کړی دی چې تاسو حرام مال مه خورئ چې د حرام مال په خوړلو سره خپل ځان په هلاکت کې وغورځوئ خپل ځانونه قتل کړئ نو ولا تقتلوا انفسکم تاسو خپل ځانونه مه وژنئ بل ځای کې الله تبارک وتعالی د یو انسان قتل ته دومره لوی جرم وایي چې که د یو انسان په ناحقه سره سړی قتل کړي دا داسې شو گویا چې د ټول مخلوقات ختم کړل ټوله دنیا یې ختمه کړله الله تبارک وتعالی فرمایي من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا کچا یو کس بغیر د څه ګناه نه ووجلو یعنی د څوک قتل کړي نه دي او په ځمکه کې څه فساد نه دی خور کړی او تا ووجلو په ناحقه باندې دی قصدن یو انسان قتل کړو فکأنما قتل الناس جميعا نو د دې یو کس قصدن په ناحقه سره قتلول دومره لوی جرم دی گویا چې تا ټول انسانیت ووجلو ټول انسانیت ته ختم کړلو قرآن کریم کې یا احادیث مبارکو کې بار بار دغه الفاظ راځي چې ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق لکه مخکې چې تیر شول چې مگر په یو حق سره که یو سړی یو انسان قتل کی او دلته هم دغه الفاظ راغلل چې قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض نو د یو مسلمان د قتل دپاره حدیث شریف کې راځي چې درې وجوهات دي چې د هغې د وجې نه د یو مسلمان وینه تویول دا جایز وګرځي یو وجه دغه ده چې یو مسلمان اسلام پریدي او کفر طرف ته واوړي مرتد شي نو د مرتد دپاره په شریعت کې حکم دا دی چې 3 ورځې مهلت به ورکوي که د ده څه اعتراضات وي په اسلام باندې څه شبهات وي هغه شبهات به ختم کړي که اسلام ته واپس را داخل شو خو صحیح ده که داخل نشو 3 ورځې پس به د هغې سر اړاو کولی شي هغې سر به د تن نه جدا کولی شي هغه به قتلولی شي دویم هغه کس چې څوک په ناحقه باندې بل مسلمان قتل کی نو اسلامی حکومت به راولګي او په ده باندې به قصاص جاری کی دی به قتل کی د کوم قاتل چې دی دا قاتل به قتلولی شي نو دویمه وجه د مسلمان د وینې د تویولو جایز کېدلو دپاره دغه ده چې دی په ناحقه باندې بل څوک قتل کی نو قصاصن به په جواب کې دی قتل کولی شي او زمونږ تاسو معاشره د دې نه بالعکس ده شریعت کې حکم دا دی چې چا چې قتل کړی دی هماغه کس به قتلولی شي زمونږ تاسو په معاشره کې قتل به پلار کړی وي بدی به زمن تیروي یا قتل به بچی کړی وي او بل دشمن به راولګي پلار به وژني یا قتل به په خاندان کې یو کس کړی وي دشمنان به راولګي په خاندان کې به داسې کس ګوري چې هغه د دوی د خاندان سربراه وي
نو چې کوم کس قتل نه دی کړی هغه کس قتلولی شي زموږ تاسو په معاشره کې. او د شریعت حکم دغه دی چې کوم کس قتل کړی دی د هغې نه به قصاص اخیستلی شي. که هغه په خپل مرګ سره مړ شو نو بس دا بدي ختمه ده د شریعت په نظر کې. او زموږ تاسو چې کوم قتلونه دي دا هماغه قتلونه دي کوم چې د جاهلیت په دور کې و، د اسلام د راتلو نه مخکې چې کوم قتلونه و هماغه قتلونه اوس هم جاري دي. او ښه په فخر سره دغه قتلونه او دشمنیانې موږ تاسو سرته رسوو. نو خبره مو دا کوله چې د یو مسلمان قتل د 3 وجو نه جایز ګرځېدی شي. یو چې دی مرتد شي، دویم دا چې دی قتل وکړي نو قصاصاً به دی قتلولی شي، او دریم دا چې یو شادي شده مسلمان چې کله د زنا وکړي نو هغه صورت کې به دی رجم کولی شي او دی به قتل کولی شي. د دې نه علاوه د مسلمان قتلول جایز نه دي. نو چې یو سړی په ځمکه کې فساد هم نه وي کړی او قتل هم نه وي کړی نو په دغه صورت کې چې ته راولګي او دې قتل کې دا دومره لوی جرم دی د شریعت په نظر کې لکه تا چې ټول انسانیت قتل کړي. دا خو په قرآن کریم کې د قتل مذمت شو. احادیث مبارکو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د ګناه کبیره درس ورکولو چې ګناه کبیره څه ته وایي. نو په هغې کې دا ذکر کړی دي چې الکبائر الاشراک بالله، کبیره ګناهونه دا دي چې ته د الله سره څوک شریک جوړ کړي، که هغه په عبادت کې، که په حاکمیت کې، که په رازقیت کې، که په خالقیت کې، چې په هر یو صفت کې چې ته د الله سره څوک شریک جوړ کړي، دا د ټولو نه لوی جرم دی. دویم نمبر کې لوی ګناه او لوی جرم دا دی وعقوق الوالدین، د مور او پلار نافرمانی کول، د مور او پلار خبره نه منل، د هغوی نه سرکشي کول، هغوی چې کوم حکم درته وکړي هغه حکم پرېښودل، د هغې خلاف کار کول، هغې بالعکس تلل، دا د اسلام په نظر کې د شرک نه پس دویمه مرتبه کې غټ جرم دی. او دریم نمبر کې غټ جرم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړی دی چې وقتل النفس، یو نفس په ناحقه باندې قصدن قتل کول، دا د شریعت په نظر کې په دریمه مرتبه کې د شرک نه پس غټ جرم دی. یو بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لو ان اهل السماء والارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار. په دې حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته د یو مؤمن سړي په ناحقه باندې قتلولو جرم اندازه ښیي چې دا دومره یو لوی جرم دی چې که د اسمان او د ځمکې والا ټول په دې خبره باندې اتفاق وکړي چې یو مؤمن سړی په ناحقه باندې قتل کړي لأکبهم الله فی النار، نو الله تبارک وتعالی به دا ټول په یو ځای جهنم ته ور وغورځوي. د یو مؤمن سړي قتلول دومره لوی جرم دی. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې 5 یا 9 کسانو په شریکه باندې یو کس قتل کړلو، یو مؤمن سړی په ناحقه باندې قتل کو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راولګیدو او په جواب کې دغه 9 وړه کسان قصاص کړل، د قصاص حکم په جاری شو، دوی ټول قتل شول ځکه چې ټول قاتلین وو. نو چا ورته ویل چې دوی خو یو کس قتل کړی دی او تا د دې په بدله کې 9 کسان قتل کړل. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې که د اهل صنعا په یمن کې یو ښار دی، په هغه وخت کې ټولو نه غټه آبادي د هغې وه. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې که اهل صنعا ټول را جمع شوي وي او ټولو دا یو کس قتل کړی وي نو ما به په ټول اهل صنعا ښار باندې د قصاص حکم جاری کولو چې ټول قتل کړي، ځکه چې د یو مؤمن سړي وینه او په ناحقه باندې قتلول دا د الله په نظم باندې د ټولو نه غټ جرم دی، ډېر غټ ګناه دی. نو احادیث مبارکو کې قرآن کریم کې د دینه په سختۍ سره منع راغلی ده. خلاصه د خبرې بیا تکرار کوو چې کوم ګناهونه او کوم عذابونه موږ ذکر کړل، په هغې کې اولنی عذاب دا دی چې څوک یو مؤمن سړی په ناحقه باندې قتل کړي نو همیشه دپاره به دی په جهنم کې وي. دویم دا چې د الله غضب، د الله غصه به دته متوجه وي. دریم دا چې د الله لعنت به دته متوجه وي. څلورم دا چې دی به د ده دپاره الله تبارک وتعالی ډېر لوی عذاب تیار کړی دی چې د هغه عذاب اندازه موږ ته نه لګي، زموږ عقل هغې ته نه رسي چې څومره عذاب به الله تبارک وتعالی د ده دپاره تیار کړی وي. نو نن سبا که زموږ تاسو معاشره وګورئ، زموږ معاشره کې چې قتل عام دی د عدم برداشت د وجې نه، د غلط تربیت د وجې نه. موږ لګیا یو غلط تربیت کوو د خپلو بچیانو، چې کله بچی وشي او په ښه په بد پوه شي نو موږ اول تربیت دا ورکوو چې دا د تربور دی، دې سره به په کریک نظر باندې میلاویږي، دا د تربور دی، دې سره به
په ښه انداز کې نه میلاویږي، د احترام په حالت کې به نه میلاویږي. افلانې دی یو 40 کاله مخکې ما ته څپېړ راکړې وه، د هغې بدل به خامخا اخلو. افلانې دی زموږ پټي ته 1 انچ راوښتې و، 1 فوټ یې زموږ قبضه کړی دی، د هغې بدل به موږ خامخا اخلو. نو دا د غلط تربیت نتیجه وي چې بیا سل کاله دشمنیانې روانې وي. ښایسته ښایسته ځوانان د دې دشمنۍ د وجې نه، د 1 فوټ ځمکې د وجې نه، د عدم برداشت د وجې نه، یا د یوې کنځلې او یوې څپېړې د وجې نه قبر ته او لحد ته لاړ شي. نو دا د عدم برداشت او د غلط تربیت نتیجه دا بیا سلو کالو پورې موږ تاسو برداشت کوو. د تربیت د انسان په ژوند کې ډېر لوی اثر وي. د دې دپاره یو آسان مثال تاسو ته ذکر کوم. د شریعت په نظر کې خنزیر د ټولو نه نجس حیوان دی. د خنزیر نه پس دویمه مرتبه کې نجس حیوان هغه سپی دی. او د سپي په باره کې حکم دا دی چې په کوم پلیټ باندې یا کومه کاسه یا کوم شي باندې هغه ولګېدو نو هغه به 3 پیرې یا 5 پیرې یا 7 پیرې وینځلې کېږي، د هغې نه پس به دغه شی پاک ګرځي. خو همدغه سپی دی که صحیح تربیت دې ورکو، تعلیم دې ورکو او په ښکار باندې دې پوی کو، نو دغه سپی چې کله ښکار راوړي د هغه ښکار خوړل بیا جایز دي. نو دغه سپی و چې تربیت یې نه و شوی نو هغه لوښې به دې 7 پیرې وینځلو، او همدغه سپی دی چې تربیت دې ورکو، تعلیم دې ورکو، د دې ښکار خوړل جایز دي. په شریعت کې د دې ښکار خوړل جایز دي. نو همدغه رنګ انسان دی. انسان په باره کې قرآن کریم کې ډېر احترام ذکر شوی دی، ډېر اکرام انسان ته میلاو دی، اشرف المخلوقات ورته ویلي شوي دي. خو همدغه انسان دی چې کله غلط تربیت وشي نو قرآن کریم دې ته زناور ویلي دي، د زناور نه بدتر لفظ یې ورته استعمال کړی دی. قرآن کریم کې بار بار الله تبارک وتعالی فرمایي ولقد کرمنا بني آدم، مونږ بني آدم ته عزت ورکړی دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مونږ انسان په ډېر ښایسته انداز کې پیدا کړی دی. خو په همدغه قرآن کریم کې د انسان په باره کې وایي چې اولئک کالانعام بل هم اضل، دا په شان د زناورو دي بلکې د زناور نه هم بدتر دي. انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، دوی نه دي مګر په شان د زناورو بلکې د زناورو نه هم په لاره کې ورخطا دي او بدتر دي. نو دا د تربیت نتیجه وي. د تربیت د وجې نه د یو سپي ښکار خوراک ګرځي، او د عدم تربیت د وجې نه د هماغه سپي یو څټلې شوی لوښې 7 پیرې به وینځي، هغې نه پس به پاک ګرځي. نو محترمو، اسلامي تربیت خپل اولاد ته چې تربیت ورکوئ، اسلامي تربیت ورکوئ، د قرآن تربیت ورکوئ، د حدیثو تربیت ورکوئ. کوشش کوئ چې ګورئ چې دوی د نیکو خلکو سره کینی که د بد کردارو خلکو سره کینی، جومات ته راځي که نه راځي، قرآن یې زده دی که نه دی زده، د خپل نبی د سیرت نه د صورت نه باخبره دي که نه دي باخبره، حیات الصحابه د صحابه کرامو ژوند دوی ګوري که نه ګوري، نو د هغې نتیجه به دا وي چې د دشمنۍ نه به پاک وي، دغه معاشره به د دشمنۍ نه پاک وي، په دې معاشره کې به امن وي، په دې معاشره کې به سکون وي او اطمینان به وي. نو الله تبارک وتعالی دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.